مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ. 10 کروڑ پاکستان دے نیت میں ورته کړی چې قوت لاس کې راغی 2 کروڑ بالالو والله که زه تاسو یو ژوندی پرېږدم زه به په لاره روان یم تا به راونیسم چې دی خوا راشه ستا دې کتاب ته قرآن ولې وایي ته به یې ما ته خو پته نشته او شنګ د دې غوږ بیا دا بل غوږ بیا د املا او بیا د کننګم پاک ته واستم او سټیج باندې دی وخېجم او لاسونه درته رستو تړم او لګوئ که یو سورلس کوړې تا ته د قرآن لفظ ترجمه ولې نه در ستا د خدای کتاب دی ته په د مرګ نه رستو ځان خلاصې په دې ښار کې رواج دی که نه ختمونه لګوځي ملیان راځه مونږ پلار مړ شوي دي سلور ملوانې مونږ باندې ختم کړي دي ملوانې پلیت بچیا ملوانې راغلي نو چې ملوانې بوزي ته دومره سپک خلک بوزي او پاغي قرآن وې دا قرآن بستا پلار خلاص به بیا په کم کلی او خار کې چې تاسو اوسېږئ دا وګورئ ټول د شرکیاتو اډه ده او د شرکیاتو ډیپو دی ستاسو ښځې راځي او دلته تعویذګر ناستي پالونه پې ګوري ته امام حسین جاړي او ابوبکر جاړي ستا ښځه تللی وي مسلمان او راشي کافره کور ته کافره راشي کتاب ګوري پالونه ګوري بیا د قرآن غوندی کتاب موجود دی او تاسو د پیر صاحب ختم کوئ امداد کن در دین دنیا شاد کن ارحد بلا آزاد کن یا غوث العظم دستگیر قرآن غوندی کتاب موجود دی او ته امداد کن د دې مستقل خلق کور ته چې بوځئ وای پیران دا ختم کرو قرآن نو چھوڑ دو پیران دا امداد واو رہے کچا دا غیر اللہ نا امداد اغختا پاٹکی کافر دے خبر تلاڑو او زیارت تے ہوئے چھ بابا زوی میں نیولے دا برا تخلاصے پاٹکی کافر نن ستا دنیا تباہ دا ستا خزی دی د شیعو امام باړو تا او په جنډو پورې ګډاګي تړي کنه تړي پوس پرې کړو بے حیا بے غیرت بیا نظر لغیر الله کوي دا الله نه سیوا د ولی او بزرگ په نوم چې چا ګډو چیلې علال کړو داغه غوخه د خنزیر نم زیاته پلیته ده نن زمون ټول ملک په دې قهر گرفتار دی مونږ د شیعه سنی په جنگ کې گرفتار شیعه او توام چې تاسو فقه جعفریه په سر اوچته کړې ده امام جعفر صادق صاحب د امام ابو حنیفه استادو ٹھیک شو دا فقه جعفریه چې دا تو ہے د امام جعفر صادق نه د دې د لیکلو هیڅ ثبوت نشته هیڅ نشته دا ستاسو مليانو سل یو نیم سل کاله وروسته جوړه کړې راځئ مونږ د شاګرد په مذهب یو او تاسو د امام په مذهب یې مونږ د امام ابو حنیفه په مذهب یو تاسو د امام جعفر صادق په مذهب یې نو مونږ د شاګرد تابع یو تاسو د استاد تابع راځي چې دواړه یو ځای شو او په ملک د دې فقه قانون راولو چې کومه فقه جعفر صادق جوړه کړي او کومه امام ابو حنیفه جوړه کړي راځي که بیا امام حسین په څه جګړه و یزید سره
راز معلوم کا پس جګړه وا او په دې جګړه وا چې زما د نیکه په کور کې چې کوم قرآن نازل شوی دی امام حسین وی چې یزید داغه د دفعاتو خلاف ورزي کوي زما ور سره جنگ دی ځان په قربان کا او د یزید په لاس کې نه خو نن ته د دوانو د پاره یزید خو څه کوي د یزید پر کټو ته پوجي کوي سجدے ورته لگائے. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.